بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو محترمو، په داسې حالاتو کې زه تاسو ته متوجه یم، مخاطب یم چې زموږ ملک د ډېرو مشکلو حالاتو سره مخامخ دی، خصوصا معاشي اقتصادي حالات با جوړ او د هغې سره په نورو ایجنسو کې زموږ ملکي حالات د اپریشن په ضد کې دي. په داسې حالاتو کې د اسلام آباد د پاکستان په دارالخلافه کې زړه دردمند واقعه د پاکستان په عظیمه خاوره باندې چې د اسلام په نوم آزاد شوی ملک و، د شپې مدني مسجد هغه شهید کول، د الله جل جلاله د کلام مبارک پاڼې هغې نسخې هغه بلډوز کول او په هغې باندې بشپش پکې بیا بوټي کرل، په داسې حالاتو کې دا ملک د دې متحمل نه دی چې موږ دې داسې قسمه واقعاتو کو چې یو معیشت تباهۍ طرف روان مشکل حالاتو سره، بل موږ د الله قهر و غضب ته دعوت ورکو. د پاکستان علماو زموږ مشرانو د اسلام په نوم آزاد کړو چې دې کې به جماعت محفوظي، دې کې به مدرسه محفوظي، دې کې به الله والا خلق محفوظي. نن چې په پاکستان کې مونږ ګورو مشکلات صرف دوی ته دي. په داسې حالاتو کې زمونږ وزیر داخله او د هغه رفقای کار مقتدرو خلکو د پاکستان په دارالخلافه کې د 50 جماعتونو د منهدم کېدو په هغې باندې د پارکونو د مختلفو څیزونو جوړولو تهیه کړې وه. زه سلام پیش کوم په داسې حالاتو کې خپلو مشرانو ته د اسلام آباد د راولپنډۍ تمام علماو تمام مسلمانانو چې په یک आवाज باندې هغوی زمونږ د جمعیت علماء اسلام د هزاروي بابا فرزند ارجمن چې نن موږ ته یو خبره مخصوصیږي چې مولانا فضل الرحمن صاحب فرمایلیو چې تاسو مولانا محمد عزیز الرحمن هزاروي صاحب ته په هر زاویه چې ګورئ خو زه ورته په دوو نهجونو ګورم، یو د الله په محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت باندې مین په صف اول کې ولاړ، دویم د هر باطل خلاف په صف اول کې ولاړ. زه سلام پیش کوم زمونږ د هزاروي صاحب بچو ته خصوصي توګه باندې قاری عتیق الرحمن صاحب او مولانا مفتی محمد اویس عزیز صاحب او محمد ابوبکر صدیق عزیز صاحب او د هغوی نور رفقای کار جمله مسلمانان او د اسلام آباد په طول عرض کې د هر مکتب فکر سره تړون لرونکي مسلمانان او د هغوی قیادت چې هغوی بر وخت د موقع نزاکت ته وکتل او بیا هلته لاړل، پریس کانفرنس یې وکړو او بیا هلته مونځ وکړو او حکومت ته داسې یو ډیډلاین ورکړو چې حکومت وقت مجبور شو او هغوی خپله خبره واپس واغسته، معذرت یې وکړو. موږ مقتدرو طبقو ته وایو زمونږ سره په معذرت باندې ستاسو اس نه کېږي، لاول د ټولو نه لوی معذرت الله ته وکئ. دا د الله وطن دی، د الله ځمکه ده، په دې کې تاسو د قرآن بې عزتي کړله، د دین بې عزتي کړله، د جماعت بې عزتي کړې ده. لاول د الله نه معافي وغواړئ او بیا د علماو د کاوشونو ته سلام پیش کوو چې الله جل جلاله دغه علماو په اواز کې یو قوت واچو. د هزاروي صاحب وینه په جوش کې ما ولیده، دغه تمام بچي، دغه زمونږ تمام د سلسله احباب، د حضرت تمام متعلقین او د حضرت تمام دوستان چې حضرت سره بشانه بشانه ولاړو، نن هغه خلق بیا د مفتی اویس عزیز صاحب سره، د قاری عتیق الرحمن صاحب سره او ابوبکر صدیق عزیز سره بیا شانه بشانه ولاړ دي.